الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما عزتمند ساعتنا سورة قمر دوشتم سپایننا ما تلاوت کرو اللہ رب العزت دی سورة مبارکہ اولینی آیت کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیولو معجزی سره شروع کړو معجزات سره
د انبیاء علیهم السلام تاییدی دا شوکار د پیغمبر د لاسنا الله صادر کی چې ټول مخلوق هغه کار کولو نه عاجز شي دا څه وجه ده پیغمبر دا کار وکړو ته نشو کولی زه نشم کولی دنیا نشي کولی بس وی معنا دی پیغمبر دی د الله د طرفه تایید حاصل دی موسی علیہ السلام فرعون ته چې مخامخ شو زه د الله پیغمبر یم نو تاسو څخه دلیل څه دی بس دلیل کې دو معجزې وښودلې انسان الله مار جوړ کړو لاس ترقی کېښودو هغه نه رڼا ختېده ته وغورځه امسا چې مار جوړ شي لاس کېده طرف کې چې رڼا خېږي دا کېدی نه شي بس دا تایید دی رښتینی د الله پیغمبر دی دې سوای هغه کوم عقیده ښیي کوم عمل ښیي ژوند تېرولو نمونې ښیي هغه پسې تلل پکار دی نو چې د پیغمبر منلو هغې الله دنیا کې کامیاب کړي دي او آخرت کې کامیابی ده برزخ کې منعم کېدل دي او د پیغمبر چاونه مانو خساره کې دی په تاوان کې دی داسې د انبیاء علیهم السلام او د هغې د قومونو څه واقعات موږ ته په دې صورت کې الله ذکر کول په هغې کې یو قوم نوح علیه السلام او نوح علیه السلام نوح علیہ السلام د الله پیغمبرو هغه بیان کول وعظ کول نصیحت کول پکار دا چې منلې وي نه نیم سو کاله وعظ او نصیحت تبلیغ او بیان ونه مانو د دنیا ټول میټاو شو بیا الله رب العزت داغه درې زامن درېنګانونه دنیا بیا د آباد شو سام حام یافس دا درې زامنو د نوح علیه السلام یو خو تابعدار نو د پیغمبر خزم تابعدار نه و نو پیغمبر مانون کو دوباره کامیابی ده او پیغمبر نو منلې د پیغمبر پیغام نو منلې هغه الله نس نابود کړو یو واقعا قرآن مونږ ته ذکر کړو یو بل پیغمبر منگ تا داغی دو قومن حال اللہ پا دی صورت بل ذکر گئی خدا مخینے واقع ختم کرا اللہ فرمائل وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ
ډېر د الله کتاب په ټولو کتابونو کې الله آسان کړی. تیرشی جمعه کې معرض کړو ماشومان لا پس پویږي نه د الله کتاب یاد کی. چا شپږو میاشتو کې قرآن یاد کړو، چا کال کې قرآن یاد کړو، چا څلوېښت ورځو کې یاد کړو، چا ماشومانو یاد کړو، چېرته ځوانانو یاد کړو. الحمدلله ثم الحمدلله په ټوله دنیا کې یو ملک دی پاکستان کال په کال په لکونو تعداد باندې مدارسنا حافظان الله پیدا کوي. یو ملک د دنیا داسې نشته چې هغه د پاکستان د حفظ سره مقابله کړي. سعودي کې دومره حافظان نشته. زما یو شاګرد ماته وی 2 کاله ما محنت وکړو، 2 کالو کې یو ماشوم 2 سپارې یادې کړي. 2 کالو کې یو ماشوم 2 سپارې. معلوم پاکستان کې الحمدلله ماشومان نه جنکو قرآن یاد کړو. پروس کال کوم 15 بورډونه دي، الله بورډونه کې نه چې یاد کړي هغه تعداد موږ ته نه معلومیږي. 35 لاکھ کسانو قرآن پروس کال یاد کړي، یعنی کامیابی طالبان. یادولو په لحاظ سره قرآن ډېر آسان دی او مضامینو په لحاظ سره قرآن ډېر آسان دی. قرآن کومه مسله ذکر کوي هغه پیچیده نه ذکر کوي. امی سړی پوهېږي، عالم پې پوهېږي، دانشور پې پوهېږي، وزیر پې پوهېږي، پروفیسر او ماسټر پې پوهېږي. हाँ नफ्स د علوم د قرآن وای د دې سره په دې دوکه کې دل نه دی پکارو. بجو سټکی یاد کړو بازار نه مجتهد مو جوړو چې ته استنباط کوي او قرآن نه مسائل راو باسي. دې لپاره بیا د جوهر علم ضرورت وي. څو پورې چې هغه جوهر علم نه ده کړی بیا استنباط کول او استخراج کول دا څه طریقه نه ده، دا بیا ته تحریف به وکړي. د قرآن کریم د ترجمې نه مخکې زمونږ شیخ صاحب امام سیوطی صاحب شاه ولی الله صاحب د اصول د قرآن کې کتابونه لیکلي دي. زرکشی برهان لیکلی دی، امام سیوطی الاتقان لیکلی دی، شاه ولی الله صاحب رحمت الله علیه فضل کبیر لیکلی دی، شیخ محمد طاهر رحمت الله علیه العرفان په نوم باندې اصول کې اصول د قرآن باندې کتاب لیکلی دی. هغه کې اول دا فرمای تبا د قرآن تفسیر به څنګه کوي. یو خو ترجمه د قرآن کولی، یو د قرآن تفسیر کولی.
نو د قران کریم تفسیر په قران کریم سره وکړي یو ځای کې قران اجمال وکړي او بل ځای کې قران داغه وضاحت کوي لکه په موږ کې ممتاز فاتحه وایو اهدنا الصراط المستقيم الله ممتاز صراط مستقیم خو نیغلارو خو نیغلارا د کوم ځای د پیښور لاهور کراچۍ کوم لار غواړي نو ورپسې سورې بقره کې الله تفسیر کوي الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هغه صراط مستقیم د الله کتاب دی دې توای تفسیر د قران په قران سره کله تفسیر د قران راځي په حدیث سره د صحابه مورنۍ ژبه ده خپل ژبه ده عربي قران کریم کې الله حکم راولېګو فکلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود شپې تاسو له خوراک اسکاک جائز دی جماع جائز دی رمضان کې او تراغیب پوری چې هغه تور مزه او سپین مزه ښکار شي هغه وخت پورې دا د پر خوراک اسکاک جائز دی او چې سپین مزه ښکار شي بیا تاسو بر خوراک ممنوع دی دا ترجمه باندې پويږي صحابي دی قران په عربی کې دی عربيان دي صحابي لګیدل د بالغ لاندې یو تور مزه کې خود بل سپین مزه کې خود ټول شپې د شګوري تیار ده او تور ګوري سپین ګوري پته نه لګي سارغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې ما بالغ لاندې خو یو تور داګمه کې خودوس مزه یو سپین ټول شپې ما کاته اوس خو رڼاګانې دي بجلی دي او وخت بجلی رڼاګانې وینا ګورم پته ونه لګیدل تور سپین ما معلوم نه کړو دوس په ترجمه باندې پويږي عربي ده مورنۍ ژبه ده رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وساده بالغ ډېر وګد دی دې دا معنا نه ده دې معنا دا ده چې تور معنا شپې تیار ختم شي مزه اسمن معنا رڼا ښکار شي حدیث سره د قران کریم وضاحت کیږي او یا په حدیث سره نبی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه دي هغه قران د نبی علیہ السلام نه په خپل ذکر کړی بس د صحابه په تفسیر سره د قران تفسیر وشي او که د صحابه تفسیر نه دراغله بیا د صحابه ته نږدې شاګردان دي تابعین داغي تفسیر باندې د قران وضاحت وشي ته ځان نه د خپل خېټې نه لګیای د قران تفسیر کوي
یو څو ټکي دي زده کړي دي او ځان دې به تفسیر دې شروع کړو نه په حدیث پوهېږي او نه په اقوالو د صحابهو نه خبري نه د تابعین نه خبري دا تفسیر بیضا به نشي دا به تحریف شي دا ستا غلط توجیه بشي او چا د قرآن باندې تقول وکړو چې الله نه دی ویلی وی نو ډېر ګناهګار بشي نه نفس یو څو ټکي زده کولو سره ته مجتهد کېدی نه شي چې بس قرآن په چا فټ کوه آیتونه راواخله فلاني داسې دی او فلانی داسې دی دا ګورې تحریف جوړېږي د قرآن تفسیر په قرآن باندې د قرآن تفسیر په حدیث باندې قرآن تفسیر د صحابه په اقوالو باندې قرآن تفسیر د تابعینو په اقوالو باندې پکاري دې ته تفسیر بیضا وایي سپین تفسیر د قرآن د تفسیر لپاره ډېر د علمونو ضرورت دی ډېر علمونو اگر د علم صرف پکار وی نحو پکار وی معنی پکار وی اصول فقه پکار وی فقه پکار وی معنی پکار وی بدی پکار وی داسې ګڼ علوم دي فارسل کال بعد دنیا لوی علماء د قرآن کریم تفسیرونه لیکلي دي پارسل کالو کې د یواز یو ملک نه دی عرب دی عجم دی علما لګي تفسیر لیکي دا 15مه صدای ده اوس پوری د قرآن علم چا پوره نه کړو څنګه به پوره کې دا د الله کتاب دی 1500 کالو کې هر سل کالو کې زرګونه تفاسیر دنیا ترازی اوس پوری د قرآن علم چا پوره نه کړ جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه افهام الرجال دا ټول دنیا علوم د الله رب العزت خپل په دې کتاب کې دي قرآن یادول آسان وي د قرآن ترجمه آسان وي ماشومان زده کوي بوډاګان زده کوي ځوانان زده کوي د قرآن کوم مسله بیانوي هغه مسله ګرانه نه ده کوم عقیده قرآن ذکر کوي هغه ډېر اسانه ده ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدکر څوک زکون کېشته دغه د زکول لپاره باجوړ نه د دیر نه د یو ملک نه د بل ملک نه زموږ په دې ټول مدارس کې راځي ازمن دې مدرسې څوم راغلي او دلته نزده کړو کې خپل ځان تزيد د قرآن تفسیرونه کوي قرآن علوم خلقو ته کوي زه پیژنګلی مې نه او اکثر چې تزم وی دا ډوکې مونږه حفظ کړي لانه وخت کې پاتې شي هغه ټول علماي خو کاش زمونږ د دې کلی خلق هم دې ته لیک توجه کړی وي زمونږ خپل توجه ټول مطمع نظر هدف ډاکټر کېږم انجینیر کېږم او خر کېږم او لیونی کېږم بس دغه یو شي کې لګیایي خدای بنده ډاکټر هم جوړېږي انجینیر هم جوړېږي خو وخت مهیا ده خوا کې مدرسه ده خپل ماشومان قرآن ناشنا که کنه خبرې چې ډاکټر به هم وي عالم به هم وي په قرآن پوهېږي انجینیر به هم وي او قرآن باندې پوهېږي حافظ به هم وي دې کې بدي اخر کوم ده
هغه ډاکټر کېدو باندې خو تا زرګون روپۍ لګي او دې کې خو ستا 10 روپۍ نه لګېدلي بار نه ماشومان راځي او دلته زده کوي نو څه په توده ډوډۍ باندې ګرم چای باندې کور کې خورا او دغه ځای زده کوه نو دې ته هم ته سم نه شوې سبا کا د الله رب العزت درگاه عالیه کې ممتاز به یقینا یقین لرو عقیده لرو چې الله ته مخامخ کیږو نو قران د خپل د مظلومیت تخکار کی چې بار نه خلق راسل ډوب سا دل ته ذکول کول او د ډوب دی ماشومان نه ذکول د دې پلارانو دې طرف څخه شغف نو نستا جواب بیا سکے دی شي وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ قوم نوح علیہ السلام نو معذب کون رسل دایت کریم اللہ ویلو وجبل قومو دغه حالت الله ذکر کوي چې هغه نافرمانی کړي و د پیغمبر الله هغه بن عذاب راوستي و ان شاء الله بل جمعه کې واخر